اللہ تعالی عنہ ته یو بابا پاسید وی نقوم اعوجاجک بحد سیوفنا توره را واغسته هوا کې ولا ټال ورک وی ته به کګیږي ولې او چې ته کوښښ زمونږ د تیره توره سره پاره ده دا مونږه باټ کړی دی د پاره چې مونږ په کاګه نه غو د دې لپاره چې مونږه کاګه نه غو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه په ایم پی او سول کې نه د تحفظ امن عامه د آرډیننس لاندې نه دا چې امن عامه ته خطر ده نه جیل ته بوزي کور کې نظر بند کړي نه وکړه دا کار را کوس شرا منډه کړه بابا ځان سر را جوخ کو دا شونډو باندې خپل کو وی الحمدلله الذي جعل في رعيه عمر من يقوم اعوجاجه بحد سيوفهم. یا الله تما باندې څومره مهربانه ما رعیت کې داسې جاندار خلک پیدا کړی دي چې کزه کېږم ما په توره باندې نه غي ښه کزه کېږم ای می توره باندې نه غي. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 12 کال مسلسل حکومت کې سالم شپکل آرام کړل نه دي دورځ حکومت او عدالت کې یو د شپې را پاسي جی پتام خار کی ګرځي د خار نه بهر ساراونو ته دی باندو باندې ګرځي आवाज کوي یا سکان دور او د دې کورونو مالکانو کچاته دا غوی یک میلاو شوی نو مرد تاسو خادم دی تورش په باندې تاسو کوڅه کې ولاړ دی مطالبه ته وکي د 12 کال ژوند په اخرانی وخت باندې حضرت عمر یو ورځ ټول شپه وګرځید د تهجد وخت کې جمعه ته واپس راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه دا و چې تهجد نه لګوان د به جمعه کې سره لګو لګ آرام به وکړو بیا به تهجد تر پاسې دو او چې تهجد نو فارغې دو مؤذن به بانګ کړو بیا به سار مانځ ته انتظار کې ناست تهجد وکړ بانګ شو حي على الصلاه حي على الصلاه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانزت انتظار کے ناستے عموماً بے دعا دعوا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ مالا خپل لار کی شہادت والا مرگ راکی او خدای چمڑے میں ندر رسول پاک دے خار کے میں مڑکی شہید میں ان کی ہمڑ میں چرتا کی اس عزیزہ آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې 22 لاکا سلور 50 زر مربع میل باندې داغه حکومت دے دنیا کفر داغه د نوم نه پلرزان دا امکان نشي کېده چې کفر دې دومره غالب شي چې مدینه ته راورسي او حضرت عمر د مدینه خار کې د کفر د لاسه شهید شي. خو ډیر زار او قطار سره به دا دعا کوله چې خدای مړې می نو مدینه کې مې مړ کې او په کټ پوزي می دغه سم مړې شهادت والا مرګ را تراکی شهادت والا مرګ. الله تعالی دې مونږ ته مرګ د رسول پاک خار کې راځي تاسو ټول امين وای. ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ لومبنه سفارش به اهل مدینه د پاره کوم او اهل مدینه غ خلک ته چالت دفن دي او زکه به کوم چې د زما کلیوال دي زکه به کوم چې د زما کلیوال دي نو موږ الله تعالی د رسول پاک کلیوال کی زمون بزرگان مولانا حبیب الله مهاجر مدنی مولانا بدر عالم میرٹی مهاجر مدنی مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د زمون ټول اکابرین دیوبند دی د اخر عمر کې دغه یو سعادت ته حصول لپاره مدینه منوره ته منتقل شو چې مسجد نبوي کې یا مدینه منوره کې چرته خوا کې دفن شو جنت البقیع کې چرته خوا ته دفن شو. عزیزان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی توڑان نشو اللہ اکبر یته وتړو دیال صفونه د مسګزار ورپسې ولار دي سحر مانځکه مولوی شه تاسو په دولت دیال نسی سحر ک دولت دیال کسانی سحر مانځکه اکثر دولت دیال کسان دي دولت دیال کسانی دولت دیال صفونه ني. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسې دولت دیال صفونه ولار دي. حضرت عمر اللہ اکبر قرات شروع کو یو سړی ناس دے د دې ایران نه لاړ دے چرته نه لاړ دے د ایران نه لاړ دے ابو لولو فیروز دا عقیده په حواله باندې مجوسی دے یو زهر آلود خنجر ځان سره وړه دے. حضرت عمر ته د بزدل انداز باندې محراب کې ناس دے او چې عمر فاروق
قیرت شروع کا ظالم پہ تشی بانے گزارو اگا نیزا آئے والا تشی بانے گزارے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدن نوین لکد فوارے روان شوا ورپسی نزدی ولار دے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غیلاس نولی سمسلی تے اڑان لکو چدا منز توکا او آغا ظالم ابو لولو فیروز پا دیار لصفونو بانزان للارو باسی دیار لس کسان وال دیار لس کسان زخمیان کر او چکل پوری و تزان تے نیزکی خوداو زان مردار کر نیزاو درولا زان پیراو غرزو دیار لس کسان اولگی دل دیار لس کسان پریوتل د موت و حیات کشمکش کی دی خو صحابو ملزمات نکخوا صحابو ملزمات نکو او اللہ دے رحمو کی که اس چه آوازو که چه لیوانه سپیر آگه جماعت تا گزار خو پرې دا لیوانه سپیج جماعت ته راغی خدای چې ناقای والا و مانه مخ کی او زه بدینه مخ کیم ښه یو ځای ما تقریر کو د شپې دغلته خواته نوخار سره یو کلی دی شپې مې تقریر کو مړه دا بجلی هم لاړه بجلی لاړه تیاره شوه اوس هغې لا رڼا نه وکړې زلزله راله غالبا چې دا بجلی هم زلزلې ته لاړه جی زلزله راله اوس چې زلزله راله خلکو بار غرق اوس زه خو داسې یو سټیج جوړ کړو اوچت سټیج او چاپیره ناغه بند د کوزیدو لار دی نو زه خو مجبورن پکې ناستم دي نظام منډه تزړو نو زه خو مجبورن ناستم مایک او زلزله کې خو بیا پریوزي یا من پریوزي خو چاپیره نه په دا ډولای کې نه ایثار کړي خو باندې خري سر دلان دی پریوزي نو ما زلته ناست خې د خدای تقدیر ته انتظار وکړ شه د سیل جوړ شه اوس یو بوډا بابا غریب هغه داسې hebat اغسته چې د دروازې په ځای هغه پالمارای لکه د پیشونډو کې لګولې وی خدای ته وګورئ ور راته لري کوي تاسو بار وته زدن نه پرې خو ده نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی چې دیالس کسانه او غردول خو مسچامات نکو مانځنه فارغ شو صحابه را جمع دي حضرت عبدالله ابن عمر د عمر فاروق زیم ولار دے ورتوی بابا طبیعت دے سنگ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی بچیا اغا چاچے والے ما خبردار چے اغبان لاس پورتن کے کذب جوندے شم بیماری او زخم لټیک شم نو د خپل ځان ز په خپل اختیار مندم سړې معاف کوم که سزا ورته ورکوم او کومر شم بیا ستا اختیار ته می ولی ته می وارثي سړې معاف کې که سزا ول ورکې قصاص کې ا بیا رتا خو هر اوستا راي ده هغه ورته اطلاع ورکړه چې بابا هغه سړی خو ځان تا نه زئی خو دې ده ځان په چولې ده هغه نه ساوته ده مرشوه دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چې پته ولګوي دا سړی سوق دی یہ تفتیش شروع شو حضرت عمر ما بالا پورته کوئی چړمبه سړی پته ولګوي اطلاع ورته ورکړه چې د ایران سړی دی ابو لولو نامه دا سورزن دلته دیرو مجوسی دا کی دی په اعتبار باندې کافر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې یا الله ستاد پار حمد و تعریف دی چې زما په مرګ د مسلمان دوزخ ته بولته دا ستا حمد و تعریف دی کدا گزار ما باندې مسلمان کړه ګوره زما د وجه مسلمان دوزخ ته یا الله ستا حمد و تعریف دی چې ما په مرګ د مسلمان دوزخ ته د اسم دوزخی دی زه یې زمړ کړم سفر کوته نه پریوزي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه کټ کې راواغست کور ته راوړو جی شوده ولا ګرم کړل ورته ورکړل د عمر فاروق د زخم په لار بهر راوته او زخم لار باندې چې کله خوراک راوځي یا سړی جوړیږي نه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچی عبد الله ابن عمر ته بچی بیګا چې ما ډډه ولګول خوب مې وکړ یو سور مارغ راغه او مال دې ځای باندې ټونګو والا ما خوب وکړ دا د مرګ فرشته و د مارغه شکل کې الله راو خودله زوس د جواک یم نه د جواک نه خو ته داسې وکړه چې د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تلال شه او ورته وای د تا کورو رسول پاک پکې وفات او دفن شو د تا پلار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پکی دفن شو ازما پلارم روان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو عبداللہ ابن عمر بیا راغی حضرت عائشہ
رضا او رغبت باندې گویا ورته اجازه ورکړه چې بالکل عرض میں کو چې دغه صحابه خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا د 22,54,000 مربع میل حکمران چې څوک دغه خلاف اعتراض نه کوي شکوا نه کوي پلار را روان دي حضرت عمر یو بوډا داسې کوسي ته ولاړ دی سوال کوي څه کوي سوال کوي بوډا جام ورسره دی کنډول ورسره دی دروازه ټکوي حضرت عمر راغی داسې لاس نه ونیسه وی ما هذا الهوان اثر سوال شروع کړی دی نو ولې سوال کوي او ورته چې يهودي ما باندې د حکومت طرف نه ټیکس دی ذمي باندې ټیکس وی شریعت کې مسلمانانو باندې هم وی هغه ته زکات وای غشر وای څو ورته زکات وای غشر وای نذور واجبه وای صدقه الفطر وای فدیه د صوم وای بلا ډیر شي جزیه مسلمانانو باندې چې نمونه بدل دي شرعي او دې بدله کې چونکه دغه ریاست کافر ته هم پروټیکشن ورکړي او ریاست قوم زماستا چندو باندې چلیږي ریاست خپل پیسې خو جوړای نه کنه عزیزانو خلاصي وبدینه خالص په جد جهود باندې فکر او نظر باندې الله تعالی زمون فکر او نظر آزاد کی تاسو ټول امين وای خدای تاسو د ختم قرآن تاسو ته مبارک کی دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه وصحبه اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره کریم خدای حضرت مولانا صاحب چې د شپږو کاله کم مهنت کړې ده تاسو کوم دوستانو زنانو نارینو په جمعاتو کې دورو کې کورو کې د مولانا صاحب درس اوریدل دي سموز د کړي د الله تعالی تاسو ټول تر خیر او برکت درکړي او مولانا صاحب توجه مپیلو کوم چې ته دا سلسله د قرنګ جاری ساته چې د مخلوق تعالی الله تعالی ځکه کوم ځای چې قران بیانېږي هغه ځای الله تعالی مخلوق ته ډیر لوی خیر ورکړي ځکه څوک از د کین نو اوري خوې کپویږي پنه نو اوري خوې د دې اوریدو ځان له مستقل ثواب ده کپویږي په کنه به پویږي خو بس وګ ورته کېدی زمونږ یو بزرګ عالم تقریر کو اردو کې کو پدې بنو کې اردو کې هغه تقریر کو انا جوړ یو بوډا سره چې هغه اردو نه چې پښتون سم نه پوهیدل هغه ورته جړل بس هغه 2 غنټې تقریر کو دا ورته 2 غنټې جړل نو چا ور تقریر نه بعد وی بابا تعالی جوړ خبرو